ودیزه غونډه به رابلل کېږي د په څوم تاریخ دا و د قومي وطنوند په دغې اړه باندې چې کومه ایجنډه ده او څومره اطمینان تاسو په دغې باندې لرئ؟ زما په خیال ډېر وخت نه د اپوزیشن هغه شانتې هلې ځلې نه وي او انفرادي طور باندې وي خو مشترکه طور باندې نه وي. د دې لپاره د ریبر کمیټې میټینګ وشو. اوس زما په خیال ټول اپوزیشن پارټۍ په یو هغې باندې دي پیج باندې دي، نو لہذا زموږ دا توقع ده چې د 20 تاریخ باندې چې پی سی په هغې کې به भरपूर होंगे मिसाफ और टोले सियासी पार्टी और इंशाअल्लाह ताला द मुल्क ता चकम मसाइल दी और द अवाम सही तर्जुमानी वकम. تاسو وختي ویل چې په ملک کې د نظام یا د پارلماني نظام ته د خطرې هڅې روانې دي، کوششونه روان دي، نو دغې حوالې سره تاسو څه وایئ؟ څه اندېښنې دي؟ دا یوازې ستاسو اندېښنې دي که نور سیاسي جماعتونه چې کوم دي هغه هم دا اوس اواز اوچتوي مختلف سیاسي پارټۍ پرونه پیپلز پارټۍ پر د هغوی طرف هم دا आवाज راغلو چې دا ټول سسټم بدلول غواړي. نو مخکې 18ویں ترمیم باندې حمله وکړه، بیا په NFC اوارډ باندې تنقید وشو، اوس کراچۍ فیډرل هغې کې اخیستو خبرې کېږي ورسره د دې چې وایي دا سسټم فیل شو او صدارتي نظام طرف ته تلل پکار دي. دا زما په خیال د ملک دپاره صحیح نه دی. دا ملک وي خو د قائد اعظم د جناح صاحب ډېرې خبرې کوي چې هغه دا ویلي وو، هغه دا هم ویلي چې فیډرل پارلیمنټري سسټم په دې ملک کې پکار دی. نو په دې کې د هغوی اوس نور هغې کې خبره باندې د هغې هغه کوي حواله ورکوي، خو دې کې نه ورکوي. زما په خیال پریزیډنشل فارم په دې ملک کې چلېدلی دی شوی دی او هغه فیل شوی دی. او بیا ټول سیاسي پارټو په 1973 کانسټیټیوشن چې جوړ شو نو په هغې کې هم دا عمل کړو چې بهي مونږ به فیډرلیزم، جمهوریت او پارلیماني نظام په دې باندې به عمل کوو. او دغه اوس چې تازه کوم د احمد نوراني چې کومه انویسټیګیټیو ریپورټینګ بیس باندې یو پخوانی پوځي جرنیل حوالې سره دغه کړي دي عاصم باجوا چې کوم دی، نو دغې حوالې سره د قومي وطنوند څه موقف دی؟ بیا هغه ته دړکې او دغه میلاو شوي. ګوره احمد نوراني صاحب خو یو انویسټیګیټیو جرنالیزم کړی دی، قوم په مخ کې یو خبره راغله کړې ده. اوس د ادارو له پکار دي چې په دې باندې هغه وکړي. دا موږ وایو چې چا خلاف لګېدلی دی هغه ته پوره موقع میلاوېدل پکار دي چې هغه خپل صفایي وکړي او صفایي وکړه. بلکل په دې موږ هغه به هم څوک پروف شي او دا یو صحیح طریقه به نه نور سیاسي ګوندونو خلاف، مشرانو خلاف چې داسې راپورونه راشي نو د هغې خلاف زیات دغه کتلی کېږي. خو د دې په لړ کې چې کوم دی نو ډېره خاموشي ده، یعنې میډیا هم دغه ده خاموشه. سیاسي پارټو دا خو تاسو وګورئ په دې 2 کالو کې عمران خان بیانات هغه چې کوم طریقې سره هغه دا ملک ته همدغه وایي چې بهی سیاسي قایدین چې دي زموږ مخالف سیاسي دي هغه ټول جیلونو کې واچوي او دا دوی د سیاست توپ واچوي. نو دلته چې د خپل کوم هغه د پارټۍ والا خلک دی او د کوم د سره اېرګر چې دي چې د هغوی کې څومره راځي هغې کې هغه وایي اوس پرونه په خپله جج هم جوړ شو چې ما دل هغه ورکړم کلین چیټ ورکړم. نو دا خو سیاست نه دی. دې نه پته لګي چې د هغه صرف احتساب عمل ټیک نه دی.